بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا الله خاصة ولك في مثل يا تيم عدي الذم والنصب. خجی شرونو د وخت شي موږ د منصوبات بیان شروع کړو، منصوب تعریف هم کړو، بهم باغی کی منصوب اول د مفعول مطلق تعریف درې اقسام او درې قواعد ذکر کړو، بهم مفعول به تعریف کړو او ویلی مو چې د دې لپاره به دوه قاعده ذکر کوو. یو قاعده د تقدیم د فعل او مفعول به باندې درې صورت یو، او بل قاعده د مفعول به د فعل د حذف خبره وا. ندی کوم درې صورت کله جوازن او کله وجوبن سمعان او کله وجوبن قیاسن، به چې کوم وجوبن قیاسن دي دغه مجموعي تور درې صورت وو. یو پکې منادا و منادا تعریف هم کړو او د اعراب په اعتبار سره مرله سرور صورتونه ذکر کړو. به توابع او تراغلی د منادا توابع هم بیانول. ناغي کی اول صورت داو چې منادا مفرد معرفه وي، مبني په علامه درفي چې کوم منادا وي داغي تابع راشي او مفرد تابع وي، حقیقتا مفرد وي یا حکمن کداغه تابع بدل وي، کداغه تابع تاکید وي او صفت وي او دغه شان عطف بیان وي او یا معطوف بحرف الممتنع الدخول یا علیه وي. نو حکم دا دی چې زما رفع او نصب دواړه بجایز دي توابع وماني. دویم صورت هم دغه منادا د خداغي تابع مضاف ده، نبی بس صرف نصب تابع لور کو ویږي. او دریم صورت داو چې هم دغه منادا ده خو تابع مفرد بدل او هغه معطوف راغلی چې حرفیا داخلي دل په من نه. دغه صورت کې صرف رفع ده. درې صورت څلورم نمبر دا بیان کړو کله چې منادا مفرد معرفه وي په اسم علم سره او موصوف په ابن یا ابنتين باندې او هغه مضاف علم اخر ته، نه د خفت په وجه باندې دغه منادا معرفه دې باندې فتح هم ویل شي بلکې اولاد به. پنځمه مسلم دا کړی و چې کله معرب باللام باندې حرف ندا داخلو، چونکی نقصان پکې دا راځي چې اجتماع د تعریف د دوو الو راځي، یو الف لام او بل یا حرف ندا. نو دغه نقصان نه د بچاو د پاره د یا او د منادا ترمن زبا هاذا ايها یا ایو هذا د دریو کې اوروړو. به مرسل د دې اعراب بیان کو چې لکه دغه مرب اللام لبدی وخت رفع ورکو او د دې توابع او تبم رفع ورکو. دا څه خبره شوی وکړه. اوس نوې سبق وقالوا يا الله خاصه تاسو بلک برو غوري ما قبل سره مناسبت دا شو چې مخکې دی ویلو چې کله منادا معرب باللام وی لك الرجل حرف ندا په ور داخله د حرف ندا او دغه منادا ترمن زبا ايها هذا کی اور اوړي زبا دروخه منادا به معرب باللام یا به ډایرک داخله شوی منس کې به څوک نه وی لك یا الله منس کې هذا ايها هذا شتا نشتا دې سره څه کې په سوال پوه شولې. لن جواب صاحب د کافی کړه دی چې یا الله خاص ته دغه قاعده نه دا جایز ده. خبره ختمه یا الله څنګه بس دا جایز ده. او سوال لري ولې جایز ده وجه خو بیان کا کنه. نقصان خو بهر حال را لې تحصیل د حاصل راځي دا معرفت و علی جمع شولې یو الف لام دې ام تعریف راولي یو یا حرف ندا د ام تعریف راولي نه یو چې دی یو د بی فائدې دی. نه جواب کوي ګور دې لپاره یو قاعده کلیه وره کله چې الف لام عوض راغله او د بل چانه یو قاعده
کله چې الف لام عوض راغلی او د بل چانه او به دغه الف لام د کلمې سره لازم ګرځېدلی کلم ترې نه غورځېږي نه دوه قیده عوض هم راغلی د بل چانه او لازم هم غرزیدلی دغه صورت کې چې ته یا ور داخله نو واسطه ته به کی ضرورت نه چې هاذا ور داخل کیا ایو هاذا یا ایها ورسیدلی به لك الله اصل کې الہونو حمزه غرزیدلی وس کې الف لام رااله او الف لام د الله د کلمې سره بالکل لازم شو لري کېږم تینا ندواړه قید موجود شو عوض هم الف لام راغله او لازم شوه هم دی لہذا بغیر د واسطین به حرف یا ور داخله ولې شي یا الله پوه شي به مطلب کې نشته نو وته وګوره وقالوا مولان ویلیدی بناء على قاعده دا کوم خبره چې کړي د چې یا الله ویل جایز دی د په یو قاعده بنا کوي او رصایب د جامع بیانې بنا د وجه دی نه چې بنا کوي دغه حکم مثال لګولې چې یا الله ویلې شي دا ویلې شي نو دغه حکم بنا کوي په یو قاعده باندې خپل وی بنا کوي په یو قاعده باندې د تجویز د اجتماع د حرف ندا مع اللام سره على قاعده تجویز اجتماعي بنا کوي په قاعده د دې چې جائز د اجتماع حرف النداء اجتماع د حرف ندا مع اللام الف لام سره په یو قاعده باندې د حکم بنا کوي قاعده سره وایي اجتماع امرین چې دوه شي نه دوه قاعده به جمع شي احدهما یو بده دوه قیدونه کې کون اللام عوضا ما ویلو کنه الف لام بسوي او دویم نمبر ان محذوف د محذوف نه به وصفي دویم نمبر وثانیه ما لزومها للکلمه دا لام چې دا به د کلمې سره لازم وي یا الله لان اصل وراشوسی قاعده سره تطبیق کوي پټ کوي به ځکه اصل دا یا الله د الله چې چيلي کلی بسي ستاره کې څه لکه الہ هنده کال الہ هنده ته دنه د بوس کوم څه دي کوم دي واصله څه دي لکه وتويخه لأن أصله ذك أصل الذي إله فحذفت الهمزة همزة حذف شولا وعوزت اللام عنها عوض کی لام راوړل شو عوض کی راوړل شو لام عنها د همزي عوض کی ولزمت الكلمه او به د کلمې سره د غلام لازم هم شو ګره دوه قید دي څنګه لازم شو نتیجه فلا يقال في ساعه الكلام نو نشویلې کلام کې چې وسعت وي لاهون بغیر د الف لام نه شویلې دا اوس لازم شویلې پوه شئ اعتراض لکبر وګورئ اعتراض زاله ته قاعده کلیه بیان کړله چې کله الف لام عوضی وي او کلمې سره لازم وي نو التبه حرف ندا په معرب باللام داخلي دي شي قاعده ده او مثال چې صاحب د کافی ذکر کړي ور سره ویلی یا الله خاصتن ورپسې ویلی خاصه به چې کله قاعده کولی هغه به یو مثال پورې نه خاصه خوشلو پورې انسان څخه تعریف د حیوان ناطق دا پټولو صادق راځي بلکې د سی وایا فاعل چاته قاعده سره کل فاعل مرفوع ضرب زیدن کې زید فاعل هم مرفوع جاءني زیدن کې فاعل مرفوع فاعل له بس هر ځای کې وي ته یو مثال کې خاص کې په سوال پوه نه شولې بیان دکړه قاعده او مثال یو خاص ذکر کې به الفاظ دیگر داوا دي خاص دا او دلیل دي عام دي پوهیږي په دې کنه جواب داري وي څنګه چې داوا دا دلیل دي عام دغه شان داوا عامه ده چې ویلې شي خو موږ دغه دلیل په دغه قاعده په افرادو کې نظر واچو د یا الله نه علاوه راته د سره بل مثال پیدا نشو چې الف لام عوض هم وي او د کلمې سره لازم هم وي
داسې مثال بل پیدا نشو نو ځکه مې چې بس هم د قاعده ده او ځکه یو مثال دی خاص وای ګورو ته ولما دغه اعتراض نه جواب کوي ولما لم يجتمع هذان الامران هر کله چې جمنو دغه دوه کارونه دغه دوه قاعده فی موضع آخر ببل ځکه اختص هذا الاسم نو خاص شو دغه اسم بذلك الجواز باندې صرف یا الله خاص شي شو ولهذا قال دغه وجه صاحب د کافی فرمایل خاصه واما مثل النجم والساق لکبر وګورئ څو قدم لګولیو پکې دعا وس اځي اعتراض جواب جوړ کو اسانه بشي اعتراض دار زب درو خما الف لام باب کې راغلي کلمې سره بلازم هم وي او یا حرف ندا بنشي داخله ولې لك النجم اساق کې نشي ویل چې النجم يساق نشي ویل په سوال پوه شوي جواب مونږ ویلو چې دوه قاعده بدل ته خو یو دی دوه قاعده کم کومو الف لام بعوض یو دیم لازم بدل ته لازم دی خو عوض نه دی ازي بل صورت موای نو په النجم اساق کې النجم يساق ځکه نشي ویل چې یو امر شته چې الف لام لازم دی دویم نشته چې عوض دی او په الناس کې الناس نشي ویل وجه دا چې الف لام عوض دی د همزینا اناسنا الناس شو خو لازم نه دی ناس ویل شي الف لام غرزول شي په النجم اساق کې یو قید شته څوک چې لازم دی کلمې سره ساق نجم نشي ویل خو عوض د چانه نه دی او په الناس کې عوض دی د همزینا خو لازم نه دی ناس ویل شي لہذا په دغه ډول صورتونو کې الناس النجم يساق دا نشي ویل او ته ګورئ واما مثل النجم والساق مثل ویل اشاره وکړه دیتا چې هر غزه کې چې الف لام لازم وي خو عوض نه وي وای وین كانت اللام لازمه اگر کلام لازم دی بده کې لكن ليست عوضا لیکن عوض نه دی ان محذوف د محذوفنا هم دغه شان واما الناس شره وین كانت اللام فيها عوضا اگر کلام پدې کې عوض راغلی ان الحمزه د همزینا لان اصله ذک اصل الاناس ده حمزه لرشولا او الف لام را للناس لكن نقصان پکې بل دار چې ليست لازمه د الف لام لازم نه دلیل کلمتي د کلمې سره لانه يقال ذک ویل کېږي ناس نک لازم ودا به نه ویل کېدل الک اسانه ده کنه دا ناسون کله ویل شي په سعه الكلام کلام چې کله کې فراخي بکی نه د غشان ویل شي فلا يجوز لہذا جائز نه ده دو قید نه دي موجود نه نشي ویل جائز نه ده چې ویل شي النجم یا الناس پوه شولې بي ولعدم جريان هذه القاعده في التي في قول لکبر وګوره به اعتراض نه جواب بيزه بدروخه ما چې دوه قید بني یو قید به هم په حرف ندا ور داخله وي تا ویل چې دوه قید وو البته حرف ندا بغیر د واسطې نه داخله زبدروخم فقط یو قید وي او به هم په معرب باللام باندې حرف ندا ور داخله وي لك يلتي يا التي دلته الف لام د التي سره لازم دی خود چانه عوضو نه دی راغله نه دوه قیدو کې یو قید شو بهم حرف ندا پکې ور داخله د شعر کې درخه يلتي راسي کنه پی نتا خو ویلو چې دوه قیدی حرف ندا با معرب باللام باندې بغیر د واسطې داخليږي او کدوه قدنی نه به داخليږي دې سره څه په سوال پوه شوي جواب دا شاذ دی کنه یار شاذان براته نه خېخه پوهیږي قصه ختمه او ته ګورئ کم دی ولعدم جريان هذه القاعده او د دې د وجنه چې جاری نه ده دا قاعده فی التي فالتي کی کم چې د شاعر په دې قول کریم من اجلك التي تيمت قلبي وانت بخيله بالوصل عني بخیړی ولشن کړي دي ما دا سویلو کنه پراټو ډک رومال لیبل کړي تزینا هغه لو ودکا زری ځان سزمره تابع کړي مچ وې کینه ما وې چې پاتڅه ما او کوې چې ځا منډي وامه او کوې چې کینه باقاعده سملمم دومره درلار سمانه ما خو نتیجه کې یو ملاقات هم نه کې
ایک ملاقات ضروری تو ہے سنه داسې څه پخوا وکړه یو خو پکار دی خدای خو دې خیر کړه دا شی مه کوه که رسوي به دي دا طالبان ټول ناکامه شقاني ځکه استادان یې ناکامه شقاني او ناکامه شق چې خپله زړه معشوقه به خوب کې ویني بیا پسې ټوله ورځ خفوي دغې نه دې خدای مه خبروه دوا کوه چې ښځه در باندې شقې شي نه مه ګرځه ښځې کوم ځای دی نو وایي ګوره دې مثال کې من اجل کی هم ستا په وجه یلتی هغې تیمت قلبي چې تابع کړی دی ما زړه خپل زړه مې تا ته تابع کړی او یا تیمتیم ویلی شي تیمتی چې تا پامال کړی زما زړه څه پکې هغه پې کولی شي وانت بخیلة بالوصل عني حالن کې ته بخیله بالوصل عني چې ما سره یوځای شي ملاقات یې نه کې راسه دا لږ بجې ټیک نه ده لأن لامها ليست عوضا هلکه دلته دا ترکیب ټیک نه دی ښه وجه دا ده چې الف لام لازم دی خو عوض نه دی نو وایي څه شو ځکه لام د دې چې کله لیست عوضا ان محذوف دا عوض نه دی د محذوف نه وان كانت لازمه للكلمه اگر که لازم دی د کلمې سره نو چې کله داسې شوه حکمو د نحوی علماء حکم لګولې بدی باندې به شذوذ دی چې دا شاذ دی پوه شو بل مثال زه به درو خیمه یو قید څه کې دواړه پکې نشته او یا په داخله ده لکه یل غلامانی نه الف لام عوض دی او نه لازم دی تا ویلی عوض بم وي لازم بم وي په یل غلامانی کې الف لام عوض د چانه نه دی لازم هم نه دی غرزيږي د غلامان هم ویل شي او به مشهور شاعر وای فیل غلامانی دې سره څه کې وای چې دغه مخکې لا شاذ او د اشذ شذوذ دی دې کې دوه کسی ورانی شوی دی خبره ختمه بس نه منم وګورئ او کومه ده وفي الغلامان دغه کنه في قولهم فقول الذي فقول العرب کی شعر فيل الغلامان اللذان فرا دو غلامان چې تختی دې سره ځکه ویلي انتفاع الامرين کلیهما د وجه دې نه چې دواړه امرین به کې منتفی دي نه لازم دي نه عوض دي حکم حکم یې لګولې بانه اشذ شذوذ اشد دې کا اشذ شذوذا وذلك وجاز لك مثل یا تیم عادی په دغه باندې پوه شولې نو څو مباحث شو د توابعونه اول یو قسم رفع و نصب دواړه جایز او بیان شو به صرف نصب مضاف کی او به صرف رفع و بدل او معطوب غیر الممتنع دخول علیه کی درې او به معرفت شکلا ابنی صفت واقع شوی مضاف یا خر تسلور او به يرجلو کې هذا وغيره واسطه راول البنزا او دا اوس کومه قصه بیا الله خاصتا کې وشول شپږي خبرې خو یریږي نه کنه دا و مسله ور سره ووري مسله دا د ولې سره توجه جي کله چې منادا مفرد معرفه وي تقیدون دا وکړي منادا مفرد معرفه وي او صورتن مکرر رغلی دوا او دویم لفظ شری دا د مجرور سره نږدې وي درې یا تیم عادی رسبی یا تیم منادا مفرد معرفه ده یو مکرر د ورپسې بل تیم دوا او دریم د ثانی سره مجرور نږدې دی تیم عادی مضاف الیه د اصل کې به ووري څو قدم ولګو هر غزه کې چې کله منادا مفرد معرفه ویو قاعده کلیه جوړو کا ځکه صاحب د کافی چې کله مثلو وي نو به خاص مثال نه وي قاعده کلیه بیانې ولک فی مثل یا تیم عادی نو چې کله مفرد معرفه ویو مکرر وی صورتن دوا ثانی مجرور ته نږدې وی درې یا ثانی ته مجرور نږدې وی درې په دغه صورت کې حکم اوروس اول باندې
رفع او نصب دواړه ویلې شي ضمه او نصب دواړه ویلې شي یا تیمو یا تیما دواړه ویلې شي پاتې شو دویم ای کې فقط نصب ویلې شي تیمادین یا تیمو تیما دواړه ویلې شي صحیح ده دویم د څه ګور به و یا تیمو تیمادین ویلې شي او یا تیما تیمادین ویلې شي لنډه دا اول کې ضمه او نصب دواړو په دویم کې صرف نصب وجي وایو کنه ورو برسي کې به وای کتاب ولا ذکر کړی وته ګورئ ولک ای وجاز لك وتعالى جائز دا فی مثل بمثل دې ترکیب کې یا تیما تیمادین مثلو لفظ راوړې ښا قاعده کلی ته اشاره کوي وای فی ترکیب پرس یو ترکیب کې تکرر فيه المنادى المعرفه تکرر فيه المنادى المفرد المعرفه چې مکرر وی باغی کې منادا مفرد معرفه ګوره مکرر وی او مفرد معرفه دوا صورتن غا دا صورتن خبره پکې ګورستا وولي الثاني او نزدي وی الثانيه دویم ته اسم مجرور اسم مجرور بالاضافه یعنی دا ثاني مضاف او کوم اسم مجرور یا مضاف الیه فی ورسدلې به کنا وته وګورئ الضم والنصب ضم او نصب دا بول کی سیدی یہ ترکیب کیوں گو رہی یا تیم و تیم عدین منگا یو قید ولگو کستا سوچ بھی تکرر فيه المنادى المفرد المعرفة صورتا منادا مفرد معرفه وی صورتا اول قدم دا لګولې منادا بوي منادا چراغلی مفرد معرفه صورتا دویم قد مکرر وی دریم ثانی سره مجرور نږدې وی خدا صورتن ولی وی د اعتراض نه جواب کو لک صبر بہت ہو کہ اعتراض نه جواب کو پوهه به شو راځي والله نو فی الاول الضم والنصب باول کې ضم او نصب دواړه ویلې شي صاحب د کافی صرف د ویلې دی ضم او نصب بس علامه جمی به کې وای شي کې جهالت دی د چا معنی ضم او نصب یاد اول کې ثانی علامه جمی وای اول کې ضم او نصب یاد کا پاد شو ثانی اخو واضح ده یار هیڅ جهالت نشته نو خبره دا اول شروع ده وفي الثاني او بثاني کې النصب صرف نصب دی فحسب بس اما الضم في الاول برو ګورئ یا تیمو تیما عدین کې تیمو کې ضم ولې وي یار د دې وجه اول باندې ضم ولې جایز ده به منادا مفرد معرفه ده کنه اخو مبني بر ضمي کنه نصب ولې جایز ده یا تیما ويجي مضاف ده کنه چا ده هغه خبره کو به ښا یا عادیین کم چرست ذکر ده هغه ته مضاف ده یا او دا دوی ماتین چې تیمه چراغله د تاکید لفظي ده امام سبوي وي پوهه نشری به درف وجه خاصانه و د زمي منادا مفرد معرفه ده د نسب سو وجي وورا یو خدا چې یا خدا تیمه مضاف ده د عادیین مذکور تا او دا دویم تیمه تاکید لفظي دي نو منادا مضاف منصوب د امام سبوي وي او مبرد وي چې نه جي اصل کې د سیده یا تیم عدین دا اول تیم منصوب ذکر مضاف دی محذوب تا یا تیم عدین بهر صورت د نسب وجه تشوا مضاف دی منادا مضاف منصوب ای کني یا عبد الله نو که مذکور ته مضاف فیم مضاف دی او که محذوب ته مضاف فیم مضاف دی پوه شولې به او دویم ولی منصوب دی بای چې دویم ځکه منصوب دی چې دویم تابع د منادا تابع او تابع مضاف ده تابع مضاف کې موږ ویلو صرف نصب جایز دی تابع مضاف کې صرف څه جایز دی نصب وته ګورئ اوس هغه اعتراض راولي صورتن مفرد ولی یاده دا اعتراض دی ګوره تاویلی منادا به مفرد معرفه وي او دا تیم اول چره دا هم مفرد معرفه نه ده یا خو محذوب ته مضاف دی نو مضاف ده او یا مذکور ته مضاف دی امام سیبوی به مضاف ده نو دا منادا مضاف شوله که مفرد ده نه پوهیږي دا هم مضاف شو پوه شو به ولې امام سیبوی وایي چې مذکور ته مضاف دی مبرد وایي چې محذوب ته دی بهر صورت منادا مضاف شو مفرد ورته ولې وي موږ ویلو صورتن مفردن او تو ګورئ کومه ده
اما الضم في الاول فلانه منادا مفرد معرفه ذکر منادا د مفرد معرفه كما هو الظاهر لك ظاهرم د شاندا او نسب ولی سی اول کې على انه مضاف دا مضاف دی الى عادی المذکور تا اعتراض مضاف مضاف الیه منس کې څوک راتلی شي نه چې کله تیم اول عادی ته مضاف شو دا دویم تیم منس کې راغلی دی سره څه کوي و اذا تاکید لفظی دی فرق نه کوي دا راتلی شي کا او تیم الثانی چې دا تاکید لفظی نشي فاصله جوړ شوی دی بین المضاف والمضاف الیه دا مذهب د چاو ما تسویلی وذالک مذهب سبوی ذم او مضاف الى عادی المحذوف دا تیم اول مضاف دی عادی محذوف ته بقرینه المذکور اعتراض موضوع عادی دی د دې دلیل شته او یو کنه اور پسې تیم نشات عادی شته کنه شته په دواړه یو شی دلته مدي شاته دی یا تیم عادی نو د دویم نه پس اول نه پس وبي بقرینه المذکوری مذکور سرشتہ وذالک مذهب المبرد مذهب دی تاسو په شولې یو درې مذهب دی معنی دی ویلې هغه سیرافی دی سیرافی وای به لک برو غړي یا تیم اول چې دی کنه دغه فتحم جایزه ده مخکې هم ویلو زما او نسب یعنی مبني بر زما او منصوب بنسب دا وای مبني بر فتحم سیدا یا تیم مبني بر فتحه ولی وېدا دا یا زید بن عمرو بشان دی چا بشان څنګه یا تیم عادی دا دویم تیم مضاف دی منصوب دی دویم دا غي مطابقت په جاول باندې نصب را لې خو بنا نه ختم شوی بنا به ولا ورکو او چونکی مفرد معرفه ده نو بنا به په خپل حال باندې وي خود دویم په تبعیت کې به وتا مطابقت کې ورته څم ورکو فتح به ورکو په نه شلې به لکه زیده کې موږ د شکار کړو ونه رسېدي دا لکه نه دی وای مخکې ځو کنه دا خبره ټیک نه ده الته خو نسب ولې ورکړو زیده کې کثرت په وجه باندې او دلته د دویم په وجه ورکې نو غیب شان شو علت بدل له سیرافی چې اجاز الفتح فتح جائز کړي مکان النصب د نسب بزي على ان يكون في الاصل چې بس کې دې سو یا تیمو بالضم تیم عادی به ففتح دا تیمو مفتوح شو اتباعا لنسب الثاني د وجه دې نه چې تابع دي د نسب د ثاني کما فی زید بن عمرو کی جو پوه شولې او ثاني کې نسب دی فقط ځکه مضاف دی وتعين النسب في الثاني نسب متعين دی بثاني کې لانه وجه سره دو وجه دي مولي صاحب دلته ثاني کې صرف نسب دی دو وجه دي توجه یا تابع د مضاف تابع چې منصوب وي ځکه اول تیم مضاف دی او دا دویم تیم تابع شو نو تابع د مضاف چې منصوب وي منادا مضاف تابع بهر صورت سوي منصوب وي ورسېږي بي او دویم وجه دا د خپل داسې تابع د چې مضاف ده او تابع چې کله مضاف منصوب وي نو تابع د مضاف ده او یا تابع مضاف ده نه رسېږي اما تابع مضاف یا تابع د مضاف ده او تابع مضاف یا تابع ده سي تابع چې مضاف تابع ده وتمام البيت ده یا تیم عادی لا ابل لكم ات تیم عادی قبيله بلارم ورکشا بلارم نشته لا يلقينكم في سوءه ودین غرزی تاسو په بدای کې عمر دی ګوره تاسو په بدای کې ونه غرزی بنو تمیم قبیله شاعر عمر نه د جرير دا شعر اصل کې د جرير دی جرير حج وکولا نه جرير ولا قبیله چیلنج کړ چې دا سړی سم کوي ورې په نقصان کې بمبو غورځي ولې زه خو به د سیمه به ټوله قبیله یادوم حج وبلکوم او خلک بدر فسخان دي سړی تم لګام واچوي د څه خلک کوي کنه سمې کوي نه لپکونه ډانګي وندما بلکې تاسو معنی مو یو سن وندما بیت چره لجریرین دی حين اراد عمر کله چې اراده وکړه عمر
التیمی عمر الشاعر یهجوه چې د حج بیان کې فقال جرير دوی خطاب کوي بني تمیم قبیله ته خطابا لبني تمیم د سیال کې چې بني تمیم ته خطاب کوي لا تتركوا عمر بریک نه دی ایهجونی چې زما بد بیان کی کده سی کوشي نو فیلقینکم تاسو به غرزی فی سوءه په بدای کې اے مکروهین کراهت کی من قبل زمانه طرفا څنګه یعنی مهاجته ایاهم هغه دا چې زب حج بیان کوم هم دا یعنی تاسو وایي په بس وګورئ